حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس شو وی د الله پاک پیغمبر الله کوم دعا ډیر زر قبلې الله کوم دعا ډیر زر قبلې او په کوم وخت کې ډیر زر قبلې چې موږ په هغه ټیم کې د الله نه دعاګانې وغواړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جوف اللیل الاخر د شپې اخیره حصہ د شپې اخیره حصہ د تهجد ټیم چې دی په دې کې الله د انسان دعاګانې ډېر زیات قبلوي الله دې بنده ته ډېر زیات نږدې وي حدیث مبارک کې راځي وی الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ودبر الصلاة المکتوبات د فرض منځونو نه وروسته دعا کول د فرض منځونو نه وروسته دعا کول نو د تهجد په ټیم کې دعا وختل د فرض منځونو نه وروسته دعا وختل د الله ډیره زیاته قبلوي حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی ان یاتی علی الناس زمان فخلق باندې به یو داسې زمانه راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د اسلام بپاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام بپاتې شي یو سړی به صرف چې تپوس ترې وکړي هلکه ته کوم مذهب باندې هغه به وایي زه مسلمان یم یا چې شهن اعتقاد جوړوي د خپله تذکره جوړوي نو په هغې کې به په مذهب په خانه کې څه لیکي اسلام یا به صرف نوم د مسلمان دی نوم به د مسلمانانو لا یبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام نه به باقی پاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام به باقی پاتې شي وای به ځان ته مسلمان خو په پنځ وخته کې به دی یو ټیم مونځ هم نه کوي ورځ به تېره شي شپه به تېره شي تپوس ترې وکړي هلکه ته مسلمان یې او زه مسلمان یم په دې شپه ورځ کې تا یو مونځ کړی دی نه مونځ خو مې نه دی کړی لا يبقى من الاسلام الا اسمه وی بزان ته مسلمان او د اسلام چې کوم اهم فریضه د مونځ هغه به نه ادا کوي او که مونځ کوي نو هغه به مونځ د مونځ په شانتې نه وي مونځ به د مونځ په شانتې نه وي ځکه چې یا به ورله رکعتونه نه ورځي یا به ورته د فرض او د سنتو پته نه وي چې د ماسپښین په مونځ کې څو رکعته سنت دي او څو رکعته فرض دي یا به د رکعتونو د تشو د ډکو په حساب نه پوهېږي چې کوم رکعتونه پکې ډک دي او کوم پکې تشتی یا به ورله مونځ نه ورځي د مونځ الفاظ به غلط وي او ترجمه خو الا ماشاءالله ډېر کم کسان به داسې چې د مونځ په ترجمه او په معنی باندې پوهېږي نو یا خو مونځ نه کوي او که مونځ کوي نو هغه مونځ د مونځ په شان به نه وي نو لا یبقى من الاسلام الا اسمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په آخر زمانه کې به د اسلام صرف نوم پاتې شي نوم وی به ځان ته مسلمان
شکل صورت په د کافر په شانت وي کو د کافر په ملک پاتې کیږي نو تا ته به پته نه لګي چې دا هندو دی کو دا مسلمان دی دا عیسائی دی کو دا مسلمان دی دا یهودی دی کو دا مسلمان دی ځکه شکل صورت د کافر او د یو شان بوي اس فرق به پکې نه وي وی بزان تا مسلمان او سود بکوی پا حلال و پا حرام باندی بنوی تا دا مقصد بصرف پیسہ جمع کولوی حالانکہ حدیث مبارک کی راضی وی دای سود اویا درجی دی د ټولو نه کمه درجه او کوزه درجه دا ده چې یو انسان په خانه کعبه کې نعوذ بالله د خپلې مور سره مخ تور کړي په خانه کعبه کې د خپلې مور سره مخ تور کړي کمه درجه د سود دا ده نو وی بزان تا مسلمان او سود بکوی وی بزان تا مسلمان او پردے عزت بخرابوی پردے مورتا پردے خورتا پردے لورتا با غلط نظر باندی گوری کوشش په دې کوي چې په کلي او په محله کې د دې مسلمان زه عزت خراب کما حالانکہ حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د سود اویا درجی دی اویا او د ټولو نه کمه درجه دا ده چې انسان په خانه کعبه کې د خپلې مور سره مخ سکی تور کی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ټولو نه بدترین سود د ټولو نه ناکاره سود د ټولو نه لوی سود هغه دا ده چې ته د یو مسلمان عزت خراب کړي ته د یو مسلمان عزت خراب کی ته د یو مسلمان غیبت کوي ته د یو مسلمان په عزت باندې ډاکا چوي داغه دور څه شوي یا نه شوي ته معمولی خبره کو داغه وی لس خبرې پسې ځان له مرګري کې او په علاقه کې داغه غیبونه لټای خلکو ته بیانای پلان کې دیسی پلان کې دیسی پلان کې دیسی نو وی ځان ته مسلمان منځ نه کوي وی ځان ته مسلمان سود کوي وی ځان ته مسلمان فردی عزت خرابوي وی ځان ته مسلمان د دو مسلمانانو په مابین کې لمسی کوي چې د دوی دواړه جګړه شي یو راولګي او بل ووجني لمسی به کوي چې سهار پاسې د کوشش دا وي چې دو مسلمانان په جنگ باندې کی لمسی کوي چغلی کوي وی بزان تا مسلمان فردی حق باندې دی الانه کوي چې وسی برکیږي فردی حق باندې قبضه اچي فردی حق باندې قبضه اچي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی چاچی پردے حق یو لویش قبضه کو زمک یو لویش قبضه کړه پردے کور یو لویش قبضه کو تر قیامت په ورځ باندې تر ومه زمکه پورې بدا د غاړي بنگړې وي تا بده ته په دې غاړه کې ورواچولې شي
وی بزان ته مسلمان تر 100 روپو د پاره به د خپل عزت په ټیک ټاک باندې به خرابوي چې ما ته 100 روپۍ میلاو شي خیر دی کو زما د بدن نه کپړې لرې شوې خیر دی کو زما د خور لور د بدن نه کپړې لرې شوې خیر دی کو په مسلمانانو کې فحاشي او عریاني خوره شوله یم به مسلمان کوم به په ټیک ټاک او په فیسبوک او په یوټیوب باندې دا کارونه مقصد مې ورپسې شاته صرف 100 روپۍ وي چې دا زما جیب ته راشي او زه یوه خبره کوم چې څوک په دې سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په ټیک ټاک باندې غلطي ویډیوګانې کوي دا ډیره د خطرې خبره ده دا داسې ګناه ده چې دې له انتها نشته دی سبا به په دې قبر کې پروت وي مړ به یې ستا دا غلطې ویډیوګانې چې څومره خلک ګوري تا ته به عذابونه په دغې قبر کې میلاویږي نن ته په خپله ځوانۍ کې په خپل حسن کې په ځان باندې نه پوهېږي ته غلطې ویډیوګانې کوي دا ویډیوګان به ستا بچي سبا ګوري چې زما پلار او زما مور د 100 روپو دپاره کمې خبرې کړي دي زما پلار زما مور په دې سوشل میډیا باندې د 100 روپو دپاره د بدن کپړې لر کړي دي ستا به کم عزت د بچي سره پاتې شي چې سبا ستا بچي ستا دا ویډیوګانې ګوري ته به په کومو سترګو دې بچو ته خبرې کوي هره خبره په سوشل میډیا باندې داسې پرېږده وه چې سبا ستا دپاره صدقه جاریه وګرځي صدقه جاریه وګرځي زه مطمئن یم که زما بیان په دې باندې ځي الحمدلله دا مې د امید شته د رب نه چې سبا به په قبر کې پروت یما مړ به یما په خاورو کې به پروت یما په لحد کې به پروت یما چېرته زما د مرګ نه پس په زما بیان یو ځای کې څوک واوري او عمل به پرې وکړي الله به ماته په دې قبر کې نیکی راکړي داسې نیک اعمال وکړه چې سبا ستا دپاره صدقه جاري وګرځي ولې د 100 روپو دپاره خپل آخرت تباه کوي زه واما د چا چې په آخرت باندې ایمان وي دا دعوه کوي زه مسلمان یما زه الله منما زه د الله رسول منما زه آخرت منما زه جهنم منما زه جنت منما دا دعوه چې څوک کوي سوال نه پیدا کیږي چې په سوشل میډیا باندې د غلطي ویډیوګانې خورېږي ولې زما چې دا عقیده شته چې د مرګ پسه سزا هم شته او جزا هم شته چې دا مې عقیده شته زه به داسې کار وکړم چې سبا د هغې سزا ماته میلو شي دا کم خلک چې په سوشل میډیا باندې غلطي ویډیوګانې خورئ په حقیقت کې د دې خلکو په آخرت باندې یقین نشته دی د دې خلکو په جنت او په جهنم باندې یقین نشته دی اگر چې په خوله به وی زما په یقین شته دی خو که د ده یقین وی د به داسې کار نه و کړی دی چې دا کارونه داسې کوي معلومیږي دا چې د ده په جهنم او جنت یقین نشته د د مرګ نه پس په دوباره ژوند یقین نشته که د د یقین وی د به داسې ویډیوګانې په دې قوم کې نه وي خورې کړې
نو وی بزان ته مسلمان د 10 روپو د پاره با د 100 روپو د پاره خپل عزت هم خرابوي د خپل کور والا عزت هم خرابوي خپل آخرت هم خرابوي وی مسلمان ما ولی صرف ل 100 روپۍ را روانې دي دیو جن حدیث مبارک کی راضی لا یبقا من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف نوم پاتې شي نوم چې په شناختی کارت کې به ورته مسلمان لیکلی شوی نه به ورله مونځ ورځي نه به د مونځ د رکعتونو نه خبر وي نه به د اسلام د ارکانو نه خبر وي لا يبقى من الاسلام الا اسم د اسلام نه به باقی پاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام به باقی پاتې شي او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا يبقى من القرآن الا رسم د قرآن نه به باقی پاتې نشي مگر صرف رسم د قرآن به پاتې شي د حدیث مبارک دو مطلب دي یو مطلب دا دی چې قرآن د کم مقصد د پار راغلی دی هغې باندې به څوک عمل نه کوي قرآن کې چې کم حلال راغلی کم حرام راغلی په هغې به څوک عمل نه کوي قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځي هلکه مونږ کور جوړ کو ما دکان ویستو راشه د قرآن ختم پکې وکړه چې برکت پکې راشي قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځوي دارنګه قرآن به صرف د قسمونو ته پاتې شي د دوو ډلو چې صرف روغ کېږي قرآن به په منځ کې کېږي چې راشئ لاس پې کېدی نو قرآن چې د کم مقصد د پار راغلی دی چې حلال او حرام دي په دې باندې خپل ژوند تېرول دي هغه به د قرآن باقي پاتې نشي صرف د برکت کتاب به وګرځي صرف د قسمونو کتاب به وګرځي یو مطلب د حدیث مبارک دا دی دویم مطلب ولا يبقى من القرآن الا رسم دا دی چې د قرآن تلاوت په ډېر ښه انداز سره خلک کوي ښه قراتونه به کوي ښه تلاوتونه به کوي خو د قرآن په مطلب او په مقصد به نه پوهېږي صرف تلاوت به کوي د قرآن خو د قرآن په مقصد په معنا او په ترجمه باندې به نه پوهېږي دویم مطلب د حدیث مبارک دا دی چې ولا يبقى من القرآن الا رسم باقی به د قرآن نه پاتې نشي مگر صرف رسم الخط د قرآن به باقی پاتې شي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای مساجدهم عامرة جمعتونه به د بیلډینګ په اعتبار سره آباد وي وهي خراب من الهدى او د هدایت نه به خالی وي جمعتونه به ډیر خلک به ډیر جمعتونه جوړ کړي نن سبا دا یو رواج راوته دی کم سړی چې د کور سره دیره جوړي نو ځان له سره جومات هم جوړي دا یو رواج راوته دی دار سړی دا خواهش دی چې زما د دیرې سره زما جومات هم وي داسې جومات کې ثواب نشته د داسې جومات په جوړولو کې ګناه ده داسې جومات په جوړولو کې ثواب نشته دی چې نږدې غټ جامع مسجد موجود دی هر سړی راځي او د خپلې دیرې سره ځان له جومات جوړوي د داسې جوماتونو په جوړولو کې ثواب نشته الټه ګناه ده
ځکه چې دی د مسلمانانو هغه اجتماعیت ختموي، هغه غټه جمع د مسلمانانو ختموي، د مسلمانانو راغونډول ختموي. داسې جماعتونو کې ثواب نشته دی. دا یو رواج راوتی نن سبا، هر سړی د خپلې دیرې سره ځان له جومات جوړوي، د دې نه په کور کې بیا کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مساجدهم عامرة، جماعتونه به جوړ کړي وي، ډیر به جوړ کړي وي، ښه به جوړ کړي وي. تاسو به اورئ دا ویډیوګانې به ګورئ که نه. یو وی په دې جماعت کې ویډیو شروع کی، وی په دې باندې 25 کروڑه روپۍ ولګېدې. بل تن به ویډیو وکړي په دې جماعت باندې 80 کروڑه روپۍ ولګېدې. تپوس دې وکړم نمازیان پکې څومره دي؟ په مسجد باندې 25 کروڑه 80 کروڑه 80 کروڑه روپۍ دی ولګولي، نمازیان پکې څومره دي؟ دا تپوس وکړه مونځ پکې څومره خلک کوي؟ دا 80 کروڑه روپۍ دی په هغې علاقو کې په جوماتونه جوړ کړی دی چې هغې په خاورو کې مونځونه کوي. 80 جماعتونه نه بلکې 200 جماعتونه دې په جوړولی شو. صرف نوم پاتې شوی دی، نوم چې نوم وکړم چې دومره غټ مسجد مې جوړ کړو. نو جماعتونه به آباد د بیلډینګ په اعتبار سره، خو د هدایت نه به خالی وي. ذکر به پکې نه کېږي، مونځ به پکې نه کېږي، مونځګزار به پکې نه وي، د شمار یو څو صفه به پکې هم جوړ نه شي. دا د اخرې زمانې علامت دی. جماعتونه به د بیلډینګونو په اعتبار سره آباد، خو د هدایت په اعتبار سره به څه وي؟ خالی وي، خالی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی علماؤهم شر من تحت ادیم السماء. د دې خلکو علما چې دي که نه، د دغه زمانې د خلکو علما چې دي، دا د مخ د ځمکې په مخ د ځمکه او د اسمان د لاندې به بدترین خلک. د داسې زمانې خلکو چې کوم علما دي، هغه د اسمان د لاندې او په مخ د ځمکه بدترین خلک به وي. ولې؟ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تخرج الفتنة وفیهم تعود. د دې علماو نه به فتنې روزي او په دوی کې به ننوځي. علما به داسې خلک وي چې د خپل مقاصدو دپاره، د خپل دنیوي ژوند دپاره به په خلکو کې تفریقي پیدا کوي، ډلهبازۍ به پیدا کوي. هلکه تا مونځ داسې وکړو ستا دا نه کېږي، مونځ داسې کوه دا کېږي. په خلکو کې به ډلهبازۍ پیدا کوي، تفریقي به پیدا کوي د خپلو مقاصدو دپاره. جاهلان خلک به د دې خلکو علما شي. نو یو په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې لا یبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام به صرف اور صرف څه پاتې شي؟ نوم به پاتې شي. صرف د نوم مسلمانی به شي. په حقیقت کې چې ګوري دی به پې د کافرو نه وروختي، چې عمل ته دننه وګوري، چې عمل ته دننه وګوري، عمل به د کافر نه هم بدتري. خو صرف ځان ته به په کارډ کې څه لیکي؟ مسلمان لیکي. نو غرض مې دا کو چې یو خبره په دې کې څه ده؟
چې مونځ مې مطلب دا و چې ځان ته به ووایي مسلمان او مونځ به نه کوي. نورونو یو خو دا ده چې د فرض مونځ معاف کېده خو نشته. فرض مونځ خو چې ځان ته مسلمان وي نو دی به فرض مونځ کوي. چې ځان ته مسلمان وي نو دی به څه کوي؟ فرض مونځ به کوي. فرض مونځ پرېښوده خو د سره شته دی نه. خو د مسلمان چې دی به د نوافلو هم خیال ساتي. ګوره دا خبره یاد وساتئ، مسلمان به د نوافلو خیال هم ساتي. دی به د شپې پاسي، تهجد به ډېر زیات څه کوي؟ پابندي کوي. دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي رحم الله رجلا، الله تبارک وتعالی دې په هغې سړي باندې رحم وکړي. الله تبارک وتعالی دې په هغې سړي باندې څه وکړي؟ رحم وکړي چې دی د شپې پاسي نو په خپله باندې د الله عبادت وکړي. الله دې پرې رحم وکړي. د شپې پاسېدو نو په خپله ځان نه عبادت وکړو نو وایقظ امرأته نو دی خپله ښځه هم پاسوي. ګوره حدیث مبارک ته ګوره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی اللہ دی فآغی سڑی باندې رحم وکي چې دې د شپې پاسي وایقظت امرأته او خپل خزم د ځان سره پاسي. خپل خزم د ځان سره سکی فاسی. دی ورته وایي دا د تهجد ټیم دی، پاسه زه به هم تهجد وکړم او ته هم تهجد وکړه. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فإن ابت، کو دې ښځې څه وکړو؟ انکار وکړو. بعضې ټایم کې ورله خوب ورځي که نه، ته یې پاسه وایي پاسم پرېږده وروستو به پاسم. فإن ابت صرف هغه ډډه بدله کړي، پاسم ورکه صبر وکړه. نو تا ته پته ولګېده چې دا پاسي نه، اسې بانه وکړه چې پاسمه، دا پاسي نه. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی نزح فی وجهها الماء، په دې مخ ورته اوبه وچانګه. خزی ته دی وای پاس تهجد وکړه. نو فإن ابت، کو هغې انکار وکړو چې زه نشم پاسېدی، ستړی یم وروستو پاسمه، نو نبی علیه السلام فرمایي د خوب د تختولو دپاره ورته په دې مخ باندې څه وچانګه؟ اوبه وچانګه. چې په دې مخ دې ورته یخې اوبه وویشتو چې نیغه به راپاسي. چې راپاسېده اوس خو پاسېدلی، اوس خو پاسه که نه تهجد وکړه، اوس تهجد وکړه که نه. نو نبی علیہ السلام فرمایي کوم سړی چې په خپله پاسي، خپله ښځه تهجد له پاسي، الله دې به د رحم وکړي، الله دې به د څه وکړي؟ نبی علیہ السلام ورته دعا کړې ده. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله دې په هغې ښځه باندې رحم وکړي چې دا د شپې پاسي نو خپل خاوند هم ویښ کړي. خپل خاوند څه کړي؟ ویښ کړي. خاوند ته وایي پاسه. اکثر ښځې پاسي خو سړي نه پاسي، اکثر ښځې تهجد پاسي خو سړي نه پاسي. نو چې ښځه تهجد ته پاسېده نو وایقظت زوجها، دا د خپل خاوند ویښ کړي چې پاسه سړیه مونځ وکړه، د تهجدو ټایم دی. نو حدیث مبارک کې راځي فإن ابا، کو د څه وکړو؟ انکار یې وکړو، زه ستړی یم، زه نشم پاسېدی، زما ډډې نه لګي، وروسته به پاسمه. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې مخ دې دا ښځه د خاوند ته اوبه وچانګي، غسلخانې ته دې لاړه شي، ښه په جام کې دې اوبه راوړي او په دې مخ دې ورته اوبه واچي. نو دی به په غوسه کې راپاسي، نیغ به کړي دا څه کوي؟ نو دا دې ورته په خندا شي مړه وایي پاسېدلی اوس پاسه نفل وکړه
را پاسېدل اوس بیا څه شي له پرېوځي د تهجدو ټایم دی نو نبي علیه السلام فرمایي وایي په داسې سړي دی الله رحم وکړي چې خپله ښځه تهجدو ته پاسوي او په داسې ښځه دی الله رحم وکړي چې خپل خاوند تهجدو ته پاسوي نو په نیکو کارونو کې به د یو بل سره امداد کوئ تعاون کوئ ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ځانم د اور د جهنم نه بچ کا خپل کور والم د اور د جهنم نه سکا بچ کا دا ډېره ښکلې طریقه ده نو چې تهجد له پاسې نو خپل کور والا ځان سره تهجد له پاسوه او په دغه ټایم کې انسان الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات نږدې وي د الله او د بنده په منځ کې په دغه ټایم کې څه نه وي بالکل فردي نه وي حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس شو وی د الله پاک پیغمبر الله کوم دعا ډېره زر قبلوي او په کوم وخت کې ډېره زر قبلوي چې موږ په هغه ټایم کې د الله نه دعاګانې وغواړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل جوف اللیل الاخر د شپې اخیری حصہ د تهجد ټایم چې دی په دې کې الله د انسان دعاګانې ډېرې زیاتې قبلوي الله دې بنده ته ډېر زیات نږدې وي حدیث مبارک کې راځي وایي الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ودبر الصلاة المکتوبات د فرض منځونو نه وروسته دعا کول نو د تهجد په ټایم کې دعا وختل د فرض منځونو په نه وروسته دعا وختل د الله ډېره زیاته قبلوي نو اکثر اوقاتو کې خو چې مونږ فرض منځ وکړو چې دعا ته ایثار شو ته به چې خدای پاکه بار څه چل دعا ته څوک ایثارېږي نه منډه وخي طریقه دا ده د فرض منځ نه چې وروستو پسې سنت شته دی نو بیا خیر د سنتو نه ځان له وروستو ډېره دعا وغواړه خو چې سنت پسې نشته لکه د مازدیګر منځ شو ٹھیک شو نو د فرض منځ نه وروسته ځان له ډېرې دعاګانې وغواړه الله د فرض منځ نه وروسته دعاګانې قبلوي ستا به په یو 15 منټه لګي که نه 15 منټه کې بار ته هېڅ دنیا ورانولی آبادولی نه شي خو د الله نه پکې څه وغواړه دعاګانې وغواړه نو د فرض لمونځ نه وروسته دعاګانې ډېرې غواړه الله یې قبلوي الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام